أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين سورة النمل شروع بیا پدې کې اول واقعه د موسی علیہ السلام وا دویمه د سلیمان علیہ السلام واقعه شروع وا چې هغه روان دی په خپل لښکر سره د میږو په چې کوم ځای کې میږي زیاتو په هغه طرف باندې ورتېرېدو کندې وي بیابان دے زنگل لے وادی دا میگی دی پکی نو آغی دا خبر اوکڑا چی سلیمان علیہ السلام د خپل لخکر سر را روان دے نو خپل ځان سیډونو تکي خپل ځان خپلو کورونو ته ورننوځي داسې نه چې تاسو ته نقصان ضرور رسي او هغې ته به پته نه وي میږی هم دا خبره کوي چې سلیمان علیہ السلام په غیبو باندې نه دی پوهه ورپسې خبره د هدهد وا د ملک د سبا د بلقیس د حکومت خبره وا سلیمان علیہ السلام ته د هغې پته نه وه هدهد راغی نو هغه ته هلو وی چې دغسې یو ملک دی او په هغې کې ښځه بادشاهي کوي او خلق نور ته سجدې کوي خبره مخې ته څه راغله سلیمان علیہ السلام هغې ته خط ولیږو چې تاسو ایمان راوړئ مسلمانان شئ شرک نه قلار شئ زما خبره د مسلې د توحید ومنئ هغې خط ولوستو خبره وشوه نو خبره د خپل وزیرانو ته خپل پارلیمنت والو ته خپلو غټانو ته دا خبره مخې ته پیش کړه ناغي په جذبه کې راغله چې موږ خو طاقت والا یو موږ خو سخت جنگجو خلک یو زمونږ ته څوک داسې خبرې کوي موږ به د هغې مقابله وکړو ښځې وې جنگ حل نه دی هوښیار سړی هم جنگ نه کوي هغې ورته وی چې زه ګورم چې دا خبره د هغه د لالچ د وجې نه کوي د مال و دولت دپاره کوي یا هسې کړله یا یقیني پیغمبر دی یقیني پیغمبر یې نو بیا خو موږ مقابله نشو کولی او که د مال و دولت لالچ پکې جو هغه بوله ورکو خبره به خلاصه شي هغسې وکړه لیکن سلیمان علیہ السلام ته هغه خبره قبوله نه کړه دی واپس راغله ښځې وې زه په خپله ځم خپله را روانه شوه روانه ده سلیمان علیہ السلام ته خبر ورکړی شو چې ښځه را روانه ده بادشاه را روانه ده نو سلیمان علیہ السلام د هغې د راتلو نه وروستو دا خبره کوي
چې هغه را روان شوي دي نو دا خبره کوي چې هغې را رسېدلي نه یو د هغې د را رسېدو نه مخکې د هغې تخت دلته کې راوړی شي. حکمتونه پکې نورمي یو پکې دا معلومیږي چې د ښځې حکومت خو نشتی نو د ښځې تخت دلته کې راوړی شو خبره به خلاصه شي بادشاهي به ختم شي. دغه علاقه ده دغه ملک دی دا به د دې ملک سره یو ځای شي. نو په دې کې خلک ناستی ګڼ د جناتو نه پکې هم خلک ناستی ملائک پکې هم دي نور پکې نیکان خلک هم ناستی. سلیمان علیہ السلام چې دا خبره کې نو هلته کې عفریتو د جناتو نه هغه وې زه به راوړم ستا د دې ټیم د دلبار د ټیم د ختمېدو نه مخکې تاسو چوټي کوئ د هغې نه مخکې ما به را رسولی او زه طاقتور یم دا کار کولی شم امانتدار یم وبې کم. ورپسې خبره کوي قال الذي عنده علم من الكتاب هغه سړی چې هغه سره علم د کتاب او هغه ورته وي زه به یې راوړم ستا د نظر د ښکته کېدو واپس کېدو نه مخکې ته بره ګورې بیا ښکته ګورې نو بس په لږ ساعت کې ما به را رسولی. بیا د دغې باره کې مختلف اقوال لی اوس به ووایو خبره وشوه. سلیمان علیہ السلام ته تخت حاضر کړی شو په هغې کې څه تبدیلیانې هم وکړی شوې. بیا ښځه راورسېده د ښځې نه تپوس وکړی شو چې ستا هغه تخت هم داسې دی نو هغې اول کې وی دا خو هم هغه دی گویا کې دا هم هغه دی. ناول خبره د شګون ته کې بیا یقین بیا ورپسې خبره وه چې زنانه دي نو هغه به دغسې بهر د خلکو سره نه کینی د نارینهو سره به نه کینی نو هغه ته یې ته ځه دننه کور ته ځه بنګلې ته ځه زما چې کوم محل دی هغې ته ځه زما د اوسېدو ځای دی. نو هغه چې کله ننوته نو هغې دغسې څیزونه کله لیدلي وو اگر چې بادشاه ده نو هغې خیال وکړو چې دا اوبه دي د اوبو ډنډ دی د اوبو غولی ده نو پیسې چوتې کړې. سلیمان علیه السلام ته دا خو شیشه ده دا بنگله د شیشې جوړه ده اوبه نه دي. هغې ویې زما توبه ده ما خپل ځان باندې ظلم کړلی او اسلام مې قبول کړلی زه مسلمان یم. د سلیمان علیه السلام سره د الله دپاره چې رب دی د ټول عالم هغه ته مې سر ښکته کړلی. د دې پورې واقعه وه د بلقیس سلیمان علیه السلام سره په دې کې خلکو سره ډېرې خبرې نورې کړلي چې هغه اسرائیلیات دي پرون ما بعضې خبرې کړې دلته کې بعضې خبرې نورې خلک کوي ډېرې خبرې دي. مفسرین ګڼ مفسرین داسې دي چې هغې باندې رد کوي. قال یا ایها الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. وی سلیمان علیہ السلام اے زما پارلیمنٹ والو اے زما وزیرانو اے زما عہدیدارانو ایکم یاتینی بعرشها کم یو تاسو کې چې را بوړي ما ته تخت د هغې قبل ان یاتونی مسلمین مخکې د دې نه چې راشي هغه ما ته تابعدار د هغې د راتلو نه مخکې څوک دی چې هغه تخت به راوړي. قال عفریت من الجن
نوې عفریت د جناتنا ناتیک به زبر راوړم تا ته دغه تخت قبل ان تقوم من مقامک مخکې د پاسېدو ستا د خپل ځای نه. مطلب دا تا به چوټي لا نه کړي، چوټي ټیم بلا نه راغلی ما به را رسولی. وإني علیه لقوی امین، یقینا زه په دې باندې خامخا طاقتور، طاقت لرم، قوی ما امانت دارم، دا په امانت دیانت سره کار کوم. ولې تخچینو په هغې باندې بادشاه تختینو هغې باندې بعضې څیزونه لګېدلي، قیمتي څیزونه پکې. نو داسې نه چې ما باندې دا شک وکړي، دی دا وایي زه قوي ما امانت دار یم، امانت با امانت رسوم. بعضې خلک چې کله یو شی وله ورکړی شي دا ځان سره کېده، هغه ځای کې یې مال راکړي، هغه ځای پورې ما سره ویسه دی لټه چې دی کې څه دي. اوس چې دا ښه شی پکې نه هغه ته جیب ته وښوایي. وإني علیه لقوی امین، زه طاقتور ما قوي ما امانت دار یم، خیانت به پکې نه کوم. قال الذي عنده علم من الكتاب، نو هغه سړي چې دا سره علم د کتابو، انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، زبر راوړم تا ته دغه تخت قبل ان يرتد الیک طرفک مخکې د واپس کېدو تا ته ستا د نظر، ستا نظر به تا ته واپس شوی نه ما به را رسولی. خلک وایي د سترګو په رب کې ما به تا ته را رسولی. وزه دا سوکو بعض علماء لیکي، مفسرین لیکي، مختلف اقوال پکې ذکر کوي. سو وی دا یو نیک سړی و، الله یو ولی و، آصف ابن برخیا و، هغه ته اسم اعظم و عزده و هغه راوړو. یو قول دی لیکن بعضی علماء په دې باندې رد کوي چې نه دا صحیح نه ده. بل قول دا دی چې عام ملائک پکې هم ناسو په دې مجلس کې. نو ملائکو نه یو ملک وې دا به زه راوړم. بعضې وایي بل قول پکې دا دی چې جبرئیل علیه السلام پکې هم ناسو، نو جبرئیل علیه السلام یې زه به راوړم. بل قول پکې دا دی چې دا سلیمان علیه السلام په خپله وایي. یو سړی خبره وکړي هلکه دا کار ماله به وکړې، څومره وخت کې به وکړې، ویې زه په دومره وخت کې زه په دې نه مخکې کولی شم. نو بیا نسبت هغه ته کوي، زه به تا له راوړم وایي. مطلب دا چې زه په دومره وخت کې راوړی شم خو ماله د دې نه مخکې په کار دی. سلیمان علیه السلام په خپله د علم د کتاب د چا سره زیاتو، نو یا خو سلیمان علیہ السلام دے پخپلا او یا ملائک دی، جبریل علیہ السلام دے یا بل یو ملک دے. دا آصف ابن برخیا خبره خلقو کړل، تفسیری کبیر پاک باندې رد کړي. نه دا دغه سړی نه دی راوړی، د هغه سره علم د کتاب خو ډېر کم و په نسبت د سلیمان علیہ السلام. نو سلیمان علیہ السلام راوړل نو هغه معجزه ده، ناغم د ملائکو په ذریعه باندې دا کار شی دی، ځکه چې کم کار چې هغه ناشنا یو کار وشي د یو سړي د لاس نه چې عام طور باندې څوک نشي کولی، نو بیا کته کېږي هغه ته چې دا سړی ولی دی، بزرګ دی، تابعدار د قرآن او د سنت دی، قرآن د الله د حکم او د پیغمبر د طریقې تابع دی، د مدعی د نبوت دی او کنه دی، یا دی عام سړی دی چې بل کې نه دی. که مدعی د نبوتی نو دې ته معجزه ویل کېږي، او که دا د الله د حکم او د پیغمبر د طریقې تابع نو دې ته بیا کرامت ویل کېږي، او که په دې دواړو کې نه نو بیا هغې ته سحر او جادو ویل کېږي. نو دلته کې دا د پیغمبر د سلیمان علیه السلام معجزه وه.
یا هغې کې دغسې کار وکړی شو نو شوی دی نو دا کار چا کړلی کرامت دی یا معجزه ده نو دا کار اصل کې د الله یي خو ښکاره کوي یې په لاس د پیغمبر باندې یا په لاس د یو ولی بزرګ باندې نو که د ولی بزرګ په لاس باندې ښکاره شي نو هغې ته کرامت وایي او که د یو پیغمبر په لاس باندې ښکاره شي نو هغې ته معجزه وایي دا نه چې یو سړی یو کار کوي هغه د قرآن هغه د الله د حکم خلاف دی د پیغمبر طریقې خلاف دی او یو کار کوي هغه ځان نور نسبتونه کوي نو دې ته بیا سحر جادو وایي دې ته کرامت نه وایي کرامت کې یا معجزه کې وایي دا داسې یي لکه یو کاتب دی او یو د هغه سره قلم دی نو په قلم باندې هغه لګیا دی لیکل کوي نو دا کمال د چا دی دا د قلم کمال دی او که نه دا د کاتب کمال دی خامخا دا به منې چې دا د قلم کمال نه دی دا رستو چې کوم زور ورپسې دی دا هغه زور کمال دی نه دا کاتب کمال دی دقه قلم دی او کبل دی او کبل دی هغه د کاتب لور کا لیکل بھی کولای شي لیکل بھی کوي لیکن که دا قلم دقه سی پروت دی نو دا ځان لیکل نه کوي دا سی پروت دی او بیجانه شی دی نو دغه سی انسان که هغه ولی بزرگ دی نو دا هغه د لاسه کرامت ښکاره کړي دا اصل کې کار د الله یي دیو جنا علماء لیکي کرامات الاولیاء بدار الدنیا د ولی کرامت چې دی هغه په دنیا کې کله چې هغه ژوندی دی نو هغه کرامت شته کله چې هغه مړ شي نو بیا وروستو د هغې نه که څه خبره بازي ښکاره کي نو هغې ته کرامت نه وایي هغې ته اثر د کرامت وایي دارنګه معجزه ده نو معجزه هم د پیغمبر د لاسه ښکاره کېږي نو اصل کمال هغه د الله یي کار د الله یي ښکاره کوي یې په لاس د پیغمبر باندې نو دا معجزه هم یې داسې چې دا به خلکو ته ښکاره کوي د خلکو دا نو دا به په ژوند د پیغمبر کې نو قال الذي عنده علم من الكتاب نو وی هغه سړي چې د هغه سره علم د کتاب وانه آتی که به قبل ان یرتد الیک طرفک وی زه به راوړم تعالی دا تخت قبل ان یرتد الیک طرفک مخکې ستا د واپس کېدو ستا د نظر تا ته فلما رآه مستقرا عنده کله چې ویل د هغه چې برقرار پروت دی د هغه سره قال هذا من فضل ربي وی دا دی زما د رب فضل دا زما د رب فضل ما باندې لیبلونی دې د پاره دا الله کړلی چې ما ازمی اشکر چې از شکر کوم ام اکفر یا ناشکری کوم الله ما ازمی وي پیغمبر دې نام د الله نه یره کوي زه شکریا ادا کوم او که زه ناشکری کوم دا د الله فضل ما باندې د الله فضل چې چا باندې شي نو هغه پکار دی چې د الله د فضل قدر وکړي ما خلکو به لیکلي کور به جوړ کړی لپاس ویل کړي هاذا من فضل ربي لازم هغه رب فضل له وي د رب فضل له مال دې درکړل نو هغه مطابق کار کوو بیا الله تا باندې پیرزونه کړل نو دغه مال کې د الله حق دی نو هغه حق الله لور کوا ومن شکر فانما یشکر لنفسه اچا چې شکریا ادا کړه نو یقینا دې شکریا ادا کې د خپل فائدې د پاره دې د الله حمد و ثنا کې د الله تعریفونه کې د الله عبادت کوي نو دې کې الله ته څه فائدہ رسی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله وی کدا ټول خلق څومره چې دي دا ټول دومره دیندار شي نیکان شي مؤمنان شي چې ذره بر خلاف نه کوي کم چې اعلی
متقی او پرهیزګار سره دا په شانتی شي دا ټول دنیا. نو الله په بادشاہی کې سره برابر فرق نه راځي چې ابو اوچت شي. او که دا ټول د چې څومره گمراه سړی دی داغه په شانتی شي دا ټوله دنیا څومره خلک چې دي. نو د الله په قدرت کې د الله په بادشاہت کې ذره بر کمې نه راځي. نو دې چې دا څه کوي عبادت کوي شکریا کوي د ذکر اسکار کوي عبادتونه کوي څه لپاره کوي. فإنما يشكر لنفسه یقینا دې شکریا ادا کوي د خپل فائدې لپاره. خبره بګې ده فائدې ده. ومن كفر فإن ربي غني كريم. او چا چې ناشکر وکړي یقینا زما رب غنی ذات ته بے پروا ذات ته کریم کریم دے عزت مند دے. دغه خبره باندې څوک عزت من کیږي نه خلکو په خبرو باندې نه عزت الله چاله ورکي هغه ورکي. الله په خپل عزت مند نه څوک چوغواړي چاله پاره چې او غواړي نه هغه عزت ورکي او چاله پاره چې غواړي نه بي عزت کی. نو کله کله یو سړی په کور کې ناسي الله بوله عزت ورکی عزت من بشي. کله کور کې سړی به ناسي او په خپل کور کې به بي عزت شي. قال نكروا لها عرشها. نو کله چې اتفاق نوې نكروا لها عرشها وس بدل کې دی لرا دا تخت دی دا تخت چې څنګه دی نو دی کې اوس تبدیلی وکي. ننظر منګه ګور تحت دی چایا دا ہدایت مومی ام تکون من الذین لا یهتدون یا یہ بدا دا آغا چانا چی ہدایت نمومی. ہدایت تا راضی کیا ناراضی وہ خیار والے پگشتے کہ نشتی پگی دیکھے خلقو چکے میں خبری کر لی غلطی کر لی درو دی اسرائیلیات ویکل چی دارا روانا شن دی باز پکی دا ہوئی وی دا دے مور چی دن آغا جنیہ وا جناتو نوا ناغه اثر پکېو نو دی جناتو دا وی سليمان عليه السلام ته وی چې هغه قمقلا دا د څنګه چې داراشي بیا سليمان السلام سره واده وکي نکاح سره وکي. نو دا زمونږ یو قسم بي دا بیزتی لګي دا عزت ته یو خسړی سره نکاح وشي نو دا عزت ته بیزتی خورا دا. دیمه دا چې هغه د خپې چې دا خو د خرو د خپې په شانتي ویخت دی پیو دادی واغ لګیا دي څه قصې کوي خلک دا ټول درو قصې دي. چاروس تور پسې د بنگلې خبره چي کوي وزر زر بنگلا ولا جوړ کړه داسې چې دا براشي نیو خدا تخ به وګوري نو تخ به او به پیجنې یا به ونه پیجنې نه دي د عقل پته بولېږي. او کله چې دا داخليږي نو زبر د خپې وګورم ها پینسي بچوتای دلته کې وس چې راځي او بو بخاري وتا پینسي بوچتی کی پته وو لګي یا خپې د خرو په خپې دی او کنه د انسانانو خپې دی. دا درو قصې لګیا دي باندې خلک منبر باندې لګیا دا قصې کوي او دا درو قصې دي دا د بیانول نه دي سي ها که د رد پاره سره کې نو خلا خلکو په ذهنونو کې دا بعضي خبرې پرتی دي او خلکو بعضي قصې کوي بعضي کتابونه لیکلي دا نه چې نه دي لیکلي لیکن هر خبره د هر کتاب اگر اشتیا نه ډېرې خبرې داسې چې هغه د ځانه ویل کېږي بس. فلما جاءت کله چې راغله هغه ښځه بلقیس راغله قیل ان ورته وویلی شو اهکذا عرشک آیا ستا هغه تخت چې دی هغه هم داسې دی هغه هم د دې په شانتې دی. قالت کأنه هو هغې وی کأنه گویا کې دا خو هو هغه دی هغې اول کاپ راوړ مطلب دی چې دا د هغې په شانتې دی بلکل. بیا وی نه دا هم حق دی ښه وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا او راکړی شوی دی موږ له علم د دې نه مخکې وَكُنَّا مُسْلِمِينَ موږ یو غاړه ایښودونکي موږ یو مسلمانان راغلي یو مسلمانان یو. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَصَدَّهَا او منع کړو دو معنی دي. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ منع کړو دې ښځې لره هغه څه منع کړو چې دې بندګي کوله د الله نه سوا دی چې کوم شرک کاونه د الله د بندګۍ نه دا ښځه منع کړوه. دویمه دا ده وصدها ضمیر د فاعل سلیمان علیہ السلام ته راجع دی. وصدها منع که
من کړه سليمان عليه السلام د خزي لرا ما كانت تعبد من دون الله دغه سره چې بندگی وکوله دي د الله نه سیوا دغه نور بندگی کوله دغه نور د بندگی نه منع کړه دا باندې او شرک ده انها كانت من قوم كافرين یقینا دا مخکې د قوم کافرانو نه مخکې قوم کافرانو نه وا وسراغلن مسلمان شوا چې مسلمان شوانو دا هغه شرک نه سليمان عليه السلام دا قرار کړه شرک باندې کې دا کسب وس نه کې وس بنور ته سجده نه کې دا الله نه سوا بل چا ته سجده نه کې و چې سجده کې نو صرف الله ته وکې دې باندې بس کو بیا ان شاء الله ترجمه بیا ان شاء الله سبسرو الله رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. اللهم اغفر لي